بسم الله الرحمن الرحيم. باب التحضيض على طاعة الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. دا زما مخې ته کتاب پروت دی عبد الله بن مبارک رحمه، کتاب الزهد والرقائق، او دا وخت به ان شاء الله د دې نه درس کی وجه دا ده بعضې ملګرو بعضې وروڼو څو ځله دا وفرمایل چې یا درس د قرآن شروع کول غواړي یا درس د حدیث یا دواړه. نو هغه ملګري په دې کې ناست هم دي په دې جمع کې. ډېر وارې تقاضا وکړه او یو مسلمان او رسول الله صلی الله علیه وسلم دي د هغه دا طلب وي تقاضا وي د زړه ما د الله کتاب باندې ځان پوه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث چې په هغې کې مونږ ته هغې څه ارشادات فرمایلي په هغې زه پوه شم. نماز اوس صفا شو او چونکې دارالایمان تعمیر جاری دی او بعضې مصروفیاتو د وجې نه دا ها کول د دې حضراتو تایید کول لا مشکل و. بیا په دې باندې مشوره وشوه چې فی الحال قرآن پاک د درس په ځای صرف د حدیثو درس شو او په هغې کې داسې احادیث وي یو د فقه تعلیم هم شروع شو او یو د احادیثو داسې احادیث چې هغه د سړي زړه الله جل شانه طرف ته آخرت طرف ته عمل او کردار طرف ته متوجه کړي داسې احادیث که چې مسئلې خو بیانې نو هغه مشوره کې په دې خبره باندې فیصله وشوه په هفته کې یو ورځ فقې دپاره ده چې هغه د هفتې ورځ ده او هغې کې یو درس شوی دی د هفتې په ورځ باندې ماښام مونځ پسې متصل ماښام مونځ چې څنګه وشي درس یو درس وشو بیا به انشاءالله بلې هفتې ته وي هغه هفته کې یو هغه مسایل مونږ یاد ساتلی شو او د حدیثو دا درس به انشاءالله ثم انشاءالله الله جل شانه دې د دې ملګرو د زړه مراد قبول کړي. دا به انشاءالله هفته کې څلور ورځې پیر منګل بد جمعرات څلورم پنځم شپږم زیارت جمعې په ورځ چونکې د جمعې مونځ وي او د دارالایمان کې د جمعې د مونځ تاسو حضراتو ته پته ده ګڼه ډېره وي هغه خپله مستقل ټوله ورځ هغې دپاره فارغ کول ضروري. بیا د هفتې ورځ ده د هفتې په ورځ باندې د فقې دا تعلیم شو. بیا د اتوار ورځ ده د اتوار په ورځ باندې مازدیګر نه مخکې مجلس وي همیشه دا ترتیب الحمدلله په هغې کې ډېر وروڼه د هغې نه استفاده کوي ویونکي ته په خپله په هغې کې فایده وي په دې ټولو کې نو دا درې ورځې خو په هغې کې لاړې باقي څلور ورځې په هفته کې پاتې شوې نو هغې کې انتخاب وشو چې انشاءالله فی الحال د امام عبدالله بن مبارک رحمه الله دا کتاب عبدالله بن مبارک رحمه الله څوک دی دا زمونږ د امام صاحب شاګرد او امام ابو حنیفه رحمه الله تاسو ته پته ده کله پیدا شوی دی ډېر وروڼو ته پته ني 80 هجري کې پیدا شوی دی اوس 1443 چلی 1443 دی 1443 هجري چلی امام صاحب په 80 هجري کې پیدا او وفات شوی دی په 150 هجري کې یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم هجرت کال له د هغې په اتیایم کال باندې امام ابو حنیفه رحمه الله پیدا شو لومړی صدی کې صحابه دغه وخت کې موجود او دا عبدالله ابن مبارک رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله په شاګردانو د امام ابو حنیفه رحمه الله نه فقه دغه عبدالله ابن مبارک رحمه الله د شخصیت
د ده ذات داسې مسلم دی، د ده کردار، د ده عمل، د ده اخلاق، چې په محدثینو کې ډېر محدثین داسې دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث د وجې نه د هغوی په اعمالو باندې تنقید شوی دی، جرح شوي دی، د دې سړي معاملات سم نو، دی دا و دی دا و. لیکن عبدالله بن مبارک رحمه الله په هغه شخصیات او هغه هستیو کې دی چې په ده باندې چا جرح نه دی، د کې دا شی او د کې دا شی او د فلان کې ځای کې چېرته دروغ ویلي دي یا معامله داسې غلطه کړې وغیره وغیره. انسان دی په ژوند کې ډېرې کیسې راځي، داسې الله جل شانه ساتلی و. د ده ابتدا داسې نه وه. دی په ابتدا کې د یو چودري او د علاقې د مشر زوی و. لکه داسې وګڼئ یا ایم پی ای وي نن سبا، یا ایم این ای وي، خو نن سبا ایم پی ای د هغه زمانې چودري پسې سردار پسې نه رسي. هغه په لاس کې اختیارات، د دې مسکینانو لاس کې خو اختیار نه. هغه د خپل علاقې مشر و پلار او د پلار یې باغونه و، جیداد و. دی ډېر نیازبین لوی کړی و. بیا چې کله دی لوی شو نو د ده د هلکانو سره تعلقات و، ملګري وو. نو چې څنګه نن سبا دا بعضې هلکان خپلو ملګرو سره چېرته په چکر باندې وځي، بس ده به دغه خوشي کولې، لارې ګټلې. او دې سره سره چې کوم دی نو رباب، ستار، دا به هم ورسره. باغ ته به لاړل، میوه به یې شوکوله، هغه به یې خوړه، او په باغ کې به یې د دغه رباب او ستار د ټنګ ټکور مجلس ګرم کړی و. الله جل شانه په ده باندې فضل وکړو. څنګه یې پې فضل وکړو، د هغې واقعات مختلف دي. بعضې وایي یو ځل یې ستار غږولو، ستار په هغې کې دې ته به جوټې ورتلې، کېدای شي څه نشه مشه یم، ملګري هم ناست دي ورسره. په هغې ستار کې د هغې د ټنګولو په وخت کې ده د هغې خپل ستار نه د الله جل شانه د کلام دا آیت کریمه واورېده، د قرآن پاک. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. کیا ابھی مومنوں کے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں، اللہ کی یاد کے لیے پسیج جائیں. آیا تر اوسه پورې مومنانو باندې هغه وخت نه دی راغلی چې د زړه د الله یاد تر نرم شي، خدای یاد زړونه یې نرم شي. دا آیت د ده په غوږو کې رالو، جوټې به ورله چې پابسېدو نو بیا یې په ستار ګوتې پورې کړي. دا آیت یې ترې واورېدی. اوس چې څنګه یې دا واورېدو بس راویښ شو سړی چې داسې توبه یې وویسته. ټولو ملګرو ته ویل چې ما خو د دې څیزونو نه توبه کړه. هغوی ویل موږ هم توبه کړه. بیا د هغې نه وروستو الله جل شانه مشهور محدث، فقیه او حجونه ډېر زیات کړي دي، او مجاهد، دومره جهاد یې کړی دی چې ټول عمر یې په جهاد کې تېر کړی دی. کله به فارغ و حج ته به لاړو، بیا به د حج نه چې لاړو بیا به جهاد کې لګي، او علم یې خور کړی دی، حدیث. او دا حیثیت دی چې تاسو ته ما ذکر کړو. بعضې وایي چې دی په هغه باغ کې ناست و، او په هغه باغ کې په ونو کې مارغان و. یو مارغانو چغې والې، مارغانو خپل اواز. یو مرغۍ د خولې نه د آیت واورېدو، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. الله جل شانه ډېر مهربانه ذات دی، هغه چاته محتاج نه دی، او هغه چې چاته هدایت کوي نو بغیر د مرشد نه، بغیر د مصلح نه، بغیر د معلم نه، بغیر د مربی نه، بغیر د عالم نه خدای پاک هدایت کوي. د سپو د پیشوګانو په ذریعه هم هدایت کوي، د حیواناتو په ذریعه هم هدایت کوي، او د دې کیړو د میږو په ذریعه هم هدایت کوي. الله جل شانه ته د اسبابو ضرورت نشته. هغه د چا په زړه کې د ایمان رڼا واچوي، د هدایت برېښنا واچوي، هغه سړی سمې لارې ته راشي. نو ده د هغې نه پس توبه وویسته، او بیا چې کله رالو نو ابتدا کې د امام ابو حنیفه رحمه الله تلمذ او شاګردي اختیار کړه. او دغه وخت کې د دنیا نه تعلق داسې کټ شو چې بس نه هغه مستی، نه هغه عیاشي، نه هغه تماشې، هغه ټول څیزونه یې مات کړه او د هغې نه راووت. دا علم زده کړه په دې کې لګیا شو. دا کتاب هم لیکلی د دې نوم دی کتاب الزهد والرقایق.
زهد معنا ترک دنیا پرېښول، یعنی داسې کتاب چې په هغې کې داسې احادیث راجمع شوي دي چې هغه سړی واوري او ویې نو د هغه د دنیا نه زړه تور شي. او زما عزتمندو دا دنیا دا د ماشومانو دپاره کیلونه ده. وړوکی ماشوم چې هغه ته د لوبو شی راړي هغه چې مات شي نو بس جړا کوي، رغړي په خاورو کې. ما خو ټوله سرمایه لاړه، نشه ده. دی د دې کیلونې په وجه کله کله چې د هغې سره تعلق ډېر وي، د سکول نه پاتې شي، د مکتب نه پاتې شي، د مدرسې نه پاتې شي، د ناظرې نه پاتې شي، د حفظ نه پاتې شي، یا د دې نه هم زیاتی کله کله لکه نشه چې وي. نشهیي سړی چې هغه سره نشه ني نو هغه نسوار نشه نه ده. لیکن په روژه کې نسواري سړی چې څنګه روژه ماتې کړي نو ډومبی چونډۍ په خوله کې چې شي نسواره شي، یا کم از کم روټۍ پسې خو یې شي. ډېرو ښو څیزونو نه د نشې په وجه باندې انسان پاتې شي، مزودس نه پاتې شي. د دنیا یو نشه ده، دا ضرورت دی. دا جوړې جامې دنیا ده، دا پیزار دنیا ده، دا استوګن او رهایش دنیا ده، دا سورلی دنیا ده، دا خوراک څښاک دنیا ده، دا کاروبار دنیا ده، دا د انسان ضرورتونه دي. لیکن مولانا روم رحمه الله فرمایي چې د دې مثال داسې دی لکه اوبه، او ستا مثال داسې دی لکه د کشتۍ. کشتۍ د لاندې چې اوبه وي نو کشتۍ په هغې کې چلیږي، کشتۍ اوبو د پاسه ده. او چې کله د اوبه په کشتۍ کې دننه رالی، یا د کشتۍ چجه ماته شوه، یا تخته اووته، یا تخته سوری شوه، پکې دننه اوبه رالی، کشتۍ د اوبو نه ډکه شوه، نو بس کشتۍ بیا غرق کېږي. مولانا روم رحمه الله فرمایي آب در اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی هلاکی کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. کله چې اوبه د کشتۍ د لاندې نو دا د کشتۍ دپاره پشتي ده. کشتۍ لرګی دی، په هغې کې ګټې واچو. مونږ به کتل زمونږ کلي کې چې به خلکو آبادۍ کولو نو د مصري باندې د غر نه به کاڼې راړو، نو یو کشتۍ که به 2 ټرکه 3 ټرکه مال راتلو، 2 ټرکه 3 ټرکه مال د لرګي په کشتۍ کې، او کاڼې دی هغه 2 ټرکه 3 ټرکه مال په کشتۍ کې، او کشتۍ به پسه د پاسه اوبو د پاسه. دا اوبه د هغې دپاره څومره نرم شی دی، دا کشتۍ به پکې ټینګه او روانه. آب اندر زیر کشتی پشتی است، اوبه چې کله د کشتۍ د لاندې نو دا د کشتۍ دپاره پشتي ده. آب اندر کشتی، آب در کشتی هلاکی کشتی است. او که چې کله دا اوبه په کشتۍ کې رالی نو دا د کشتۍ دپاره د هلاکت باعث دی، کشتۍ بیا ډوبېږي. نو بهر حال زهد دی کتاب نوم یې ایښی دی، کتاب الزهد. هغه احادیث چې تا د دنیا نه د دنیا ترک کې، او ترک نه مراد دا دی ضرورت دپاره ته خلا، لیکن داسې نه چې په دې زړه کې نه پاسي. دې زړه کې ایمان پکار دی، دې زړه کې د الله جل شانه سره مینه پکار ده، دې زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت پکار دی، په دې زړه کې په دین اسلام باندې پوهه پکار ده، زده کړه دې وي. دې زړه کې ښکلي اخلاق پکار دي چې په هغې کې پراته، په دې زړه کې چې ښې ارادې وي نو دا زړه آباد دی، په دې زړه کې چې ښه نیتونه وي دا زړه آباد دی، په دې کې چې اخلاص وي. اوس ما حدیث لوستو وختي درس کې دوره حدیث طالبانو ته، په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تصبوا اصحابي، زما صحابو ته ګورې بدرد اونوایي، کنځل ونه کوي، ځکه چې زما صحابه که چېرې یو مد د الله په لار کې ورکړي او تاسو د احد د غر عمره صدقه او خیرات وکړئ نو د هغې صحابه هغې مد ته نه رسېږي. دا ولې؟ ځکه چې په صحابو پسې شاته ایمان دی، د هغې په عمل پسې، هغه ایمان د هغې زړه کې پروت دی، هغې عمل پسې شاته هغه یو مد پسې، یو مد د سع 4 حصه، یعنی تقریبا 1.5 کیلو د پاسه، او دا 1.5 کیلو څه د پاسه دا د احد د غر عمره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زیات دي. دا وزن به څه پیدا کړی دی؟ ایمان. ایمان یې په زړه کې، په دې زړه کې ایمان پکار دی، په دې زړه کې اخلاص پکار دی. دویم د دې کتاب نوم دی والرقائق. رقائق دا د رقیقه جمع ده، یعنی هغه روایات او خبرې او احادیث چې هغه د انسان زړه نرموي. نو ما تاسو ته وایي چې دا دنیا داسې شی دی چې دې موږ ته زنځیرونه اچولي، زولنې په خپو کې، الله طرف ته نه پرېږدي. دا د شیطان هتیار دی. دغسې د انسان زړه چې کله سخت شي نو د زړه سختېدو په وجه باندې دی د لوی خیر نه محروم.
ډېر سخت شي، پکې ایمان ننوځي، اخلاص پکې نه، خیر یادي پکې نه، دروغ وایي، دھوکه کوي، خیانت کوي او ظلم کوي، ډېر سخت دی. نو د زړه د نرمولو والا احادیث د دې نوم یې کتاب الزهد والرقائق. عبد الله بن مبارک رحم الله دا کتاب د دې لپاره لیکلی ځکه چې دا احادیث بنیاد دي. سړی مز به ال مسکیږي چې زړه نرم وي او دنیا د شاته پریخي که چېرې د په زړه کې اوس هم د مز دوران کې دنیا د مز بیسي مز قیمت نه لګي. دې کې وړومبی حدیث چې هغه راوړی دی شروع کوي د دې ځای نه. عبد الله بن عباس سے فرمائی ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ. عبد الله بن عباس ابن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د ترزوی دی. عباس د پیغمبر علیہ السلام ترو او عبد الله ابن عباس د زوی دی. د دې ترې نورم زامنو فضل زوی دی، قسم زوی دی، د الله زوی دی. عبد الله ابن عباس ډیر ذهین او ډیر زیرک. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وفات کېدو د ماشوم د عمر 14 کالو دومره لوی ذخیره د علم زده کړې ده سړی حیران شي. او د قران کریم تفسیری اقوال لدن زیات منقول دي. د روایت کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دو نعمتونه داسې دي کہ پاگے کے ڈیر خلق تاوانیان. دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں. الصحت والفراغ، یو صحت تے او یو فراغ. دو نعمتون خود انسان بانے دا اللہ پاک بشمار. قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کو حساب میں نہیں لا سکتے. لا تحصوها، اس کو حساب میں نہیں لا سکتے. آپ کمپیوٹر رکھ دیں، کیلکولیٹر رکھ دیں، حساب کے جتنے آلات ہیں وہ رکھ دیں، آپ خود حساب کے اندر بڑے ماہر ہو، آپ ریاضی دان ہیں، آپ حساب کتاب کو جانتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو حساب میں لانا چاہے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی. دا اللہ جل شانہ نعمتوں پہ انسان باندې ډېر زیات دي. دې ټولو کې د دو نعمتونو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اوس تاسو سوچ وکئ چې بشمار نعمتونو کې دو نعمتونه ذکر کوي چې دا ډېر انتهایی اهم دي خو خلک په دې کې په تاوان کې. او تاوان نه مراد څه دی؟ مغبون غبن نه دی. غبن ویل کېږي تاوان. یو سړی دی، تاسو د زه مثال درکوم. یو کس دی هغه سره 50 کروڑ روپۍ دي مثلا، زه به دا ووایم 50 کروڑ روپۍ دي. نو یو صورت دا دی چې دا روپۍ د بې ځایه ځای کې ایښې وې او غل رالو هغه یې وړې په ډاګه یې ایښې وې، حفاظت یې نه کولو. دا تاوان دی، ټولو کې غټ تاوان دی. دویم دا ده چې دا هغه روپۍ په عیاشیو تماشو باندې والوزولې. 50 کروڑ روپۍ ټولې والوزولې، کله یو خوا کله بل خوا، سیل سپاټې خراب و کباب په هغې باندې والوزولې. د هغې په مقابله کې لږه فایده د هغې نه واخیسته، لیکن دا هم تاواني دی. ولې؟ ځکه چې ده دا پیسې په تجارت کې لګولې وې، ګټه به یې کړې. دریم دا دی چې دومره پیسې یو سړي په تجارت کې ولګولې خو هغه تجارت کې د په هغه 50 کروڑ روپو پسې داسې تجارت اختیار کړی و چې د صرف 1 लाख روپۍ وګټلې. 50 کروڑ یې ولګولې په تجارت کې 1 लाख. بل ځای داسې و که په هغې کې ده لګولې وې نو په هغې کې به 10 لکه ګټلې وې. دا ښه خساره کې دی. او د 10 لکه وګټلې خو یو بل ځای داسې و چې دا 50 کروڑ یې لګولې نو 20 لک به یې بټلې وې. نو دا 10 لکه والم په خساره کې دی، تاوان کې دی، ځکه چې ډېره فایده یې ترې وانخیسته. سرمایه ډېره وه او مختلف تجارتونو کې د استعمالولی شي. بعضې تجارتونه داسې په هغې کې منافع ډېره زیاته ده. نو تاجرانو په اصطلاح کې دې ته تاوان وایي، ځکه چې دې سرمایه ډېرې پیسې ګټلی شي، په هغې کې لږې پیسې وګټي. رسول الله صلی الله دې ته په عربۍ کې غبن وایي. غبن یعنی د یو سړي سرمایه ډېره ګټه کوي او
ته لاړ شي هغه نه په لږه ګټه باندې هغه شی واخلې او ته وایې چې دا ګټه زما جوړې ته راشي. هغه چې د نشي در باندې خرڅ کو رستو چې هغه لاړو مارکیټ کې او دا خو ما ډېر ارزان ورکړی دی، دا سړی تاواني انګریزي ته غبن وایي. حدیث مبارک کې راځي د غبن فاحش نه منع فرمایلی شي. غبن فاحش دی ته وایي چې چاته دومره تاوان ورکړي چې هغه ډېر زیات وي، د حد نه زیات وي، دا ټیک نه دی. مثلا دا شی دی هغه دا په 10 روپۍ غشتی دی او د 10 په ځای دی په 20 خرڅ کړو، په 20 باندې هغه سړی دی ووالو، هغه خبره نه ده مکروه دي. په 10 پسې 1 روپۍ ګټه والا 2 والا هدایه کې لیکلي دي صاحب هدایه 10 نیم 10 11 10 12 په 10 پسې اتانې والا، په 10 پسې روپۍ والا، په 10 پسې 2 روپۍ والا، دا ګټه ده دومره ډېره ده. لیکن په 10 پسې 10 والے او نن سبا بعضې کاروبارونه داسې دي موږ ته د ملګرو وي چې په 10 پسې 10 او 13 شخلي، یعنی 300% ګټه، 300%، 100% نه 300%، په 100 پسې 300 روپۍ ګټه. دا ظلم دی، دا مکروه دی. نو غبن دې ته ویلی کېږي یو سړي ته د تاوان رسول. اوس دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 2 نعمتونه داسې دي په هغې کې ډېر خلک تاوانیان دي. هغه څه دي الصحة والفراغ. او ډېر خلک ځکه یاد کړل چې بعضې خلک داسې شته چې هغوی د 2 نعمتونو نه ګټه واخیسته. داسې شته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو ډېر زیات و، تر قیامته پورې داسې خلک به راځي چې هغوی د نعمتونو نه ډېره ګټه واخلي. نو ځکه کثیر من الناس وي، دا یو نه وي چې ټوله دنیا ټول خلک نه، کثیر من الناس زیاده لوگ ډېر کسان داسې دي چې هغوی په تاوان کې دي. الصحة والفراغ، یو روغ صحت ته روغتیا او دویم فراغت ته اوزګارتیا، سړی فارغ وي. روغ صحت دا بیمار نه دی، ځکه چې سړی بیمار شي په روغ صحت ته په روغ صحت کې دی هر قسم نیک عمل کولی شي، موس کولی شي، روژه نیوی شي، عمرې کولی شي، حج کولی شي، تلاوت د قرآن پاک کولی شي، د الله ذکر کولی شي، د کونډې رنډې یتیم او مسکین سره مدد کولی شي، چاته خیر رسولی شي، د لاس او خپو خدمت د چا کولی شي، د مور او پلار کولی شي، د استاز کولی شي، د بل مشر کولی شي. مختلف طریقو سره دی الله جل جلاله او آخرت او جنت ګټلی شي روغ صحت کې چې بیمار شي بیا نه. لیکن که یو سړی دا وایي چې نن سبا خو موږ ټول اوس بیماران یو، ځکه چې د چا څه بیماري د چا څه. نو صحت هم مختلف مراتب دي. ستا خپې کمزوري دي لیکن سترګې دي روغې دي، سترګې خو د صحت کې دي. یا ستا سترګو نظر کمزوری دی لیکن یو کس دی غړون دی او ستا نظر کمزوری دی، ته په کمزوري نظر ډېر څه ګټلی شي. قرآن پاک ته ګوره او تلاوت پې کوه. ستا خپې ناروغه دي لیکن ستا ژبه روغه ده، نو ژبه د صحت کې ده، روغتیا په دې ژبه باندې ته د الله ذکر، د قرآن کریم تلاوت، امر بالمعروف نهي عن المنکر کولی شي. تا نور بدن ټیک نه دی خو ستا غوږونه روغ دي، بل سړی دی هغه په غوږونو باندې کوڼ دی بالکل خبره نه اوري، ته په دې غوږونو باندې دا غنیمت وګڼه. که سبا در باندې دا وخت رالو د شپې ته وده شوې سهار دې غوږونه بند دي. زما یو شاګرد دی په مردان کې ډېر ښه شاګرد، هغه غریب ناڅاپه په غوږونو باندې څه چلو شو، اوس دومره خوا کې ورسره ولاړ یو چغې وباسه نه اوري. عالم دی. نو چې سړی کله په غوږونو باندې درون شي یا بالکل د غوږونو سما ختم شي اوس به څه کوي؟ پې دې ټیک نه وي، ګوډې دې ټیک نه وي، بدن دې ټیک نه، غوږونه خو دې روغ. امر بالمعروف ښه خبره دې اورېدی شوه، قرآن پاک درس دې اورېدی شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دې اورېدی شول، وعظ او نصیحت خبرې دې اورېدی شوې. نو صحت کې ګورې فرق دی. ښه دا نه چې یو سړی معمولی بیماری پې راغله دی وایي زه خو په صحت نه اوس خو نشم کولی، هغه ما تېر شوی نه. کیدی شي چې ستا په بدن کې اوس هم ډېر اندامونه او اعضا هغه روغ وي او ته الله جل شانه آخرت او جنت په هغې ګټلی شي. دا صحت دی. دې صحت نه ډېرو خلکو فایده وانغېسته. صحت یې شته لیکن په خوب تېروي. مطالعه کولی شي، په توپخانه کې کتابونه د دنیا پراته دي، دی مطالعه کولی شي، د علم کې مزید اضافه راوستی شي، د اعمال کولی شي، د الله راضي کولی شي، لیکن صحت شته، فارغ، گپ شپ، خوب، خوراک، اوزګار، وخت تېرول، ضایع کول، دا ټول. دویم فراغ ویلی کېږي اوزګارتیا ته. او فراغ نه دلته مراد هغه فراغ نه دی
ته چې فلان کیږي کې پروګرام وزاغه ته تلم ځکه اوسګار نشو. فراغ نه مراد شغل، د فراغ مقابله کې شغل له شغل آغا چې آغا پتا پورې داسې نختی چې تب یا ځان نشي خلاصولې ته داسې شغل بدر باندې راشي او بیا به چې کوم دین اوس خو ځان خلاصول شي اوس په زور ځان پکې نه باسي ته وې اوسګار نه داسې شغل براشي چې بیا به دا غي نه ځان نشي خلاصول. دښمنی دي چې چا سره الله دې تاسو ټول په امان کې هغه بتا پسې ټوپک ګرځي ته باغ پسې ګرځي دا ته یو کس وي چې ماته 15 کروڑ روپۍ راړه یعنی وجنم دی دا خطر ده کور د تعالوزم. الله جل شانه تاسو ټول مونږ ټول په امان کې. دغه وخت کې انسان د کور نشي وته خلک بواله ټوپک مار بواله غیر چا پر به درولي باغې کوم څه پتن لري هر وخت به سره دا فکر چې سبق بیا به هیڅ تنوزګاری اوس فارغي هغه شغل او مشغولتیا هغه پتا پورون خطا او دا تا چې کوم شغل جوړ کړی دی دا تا په زور باغې پسې زی منډي وي د دین نه ځان یو طرف ته کو د الله بندګۍ ته نوزګاریږي ځان دې په زور مشغول کړي. شغل طاعت کوم وی ډېر مشغول وي په مسره دا شغل ډېر بهترین شغل. تلاوت د قران پاک سره سړی مشغول دی دا شغل بهترین شغل دی. تفسیر د قران پاک لیکي او وایي درس د قران پاک حدیث کې دا شغل ډېر بهترین مشغله ده. حدیث مبارک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک فرمایي حدیث قدسی دی من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیته افضل ما اعطی عبادی الصالحین. جس شخص کو میری یاد نے جس شخص کو قرآن کریم نے مشغول رکھا میری یاد اور مجھ سے مانگنے سے آتیتہ افضل ما اعطی السائلین میں مانگنے والوں سے اس کو زیادہ دیتا ہوں. لوگ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مال رکھے یا اللہ کور رکھے یا اللہ دا رکھے یا اللہ دا رکھے دے قرآن پاک سر لگے رہے تلاوت کئی درس کئی لکل کئی دے کے لگیا دے مشغول لے نو اللہ جل شانو فرمائی دی سڑی ته دا غنه زیات ورکو دا شغل لے مزیدار. دلتا فراغ نه مراد د دنیا نه فراغت دی نه فراغت نه دی کې خزان مصروف کا د دنیا نه ځان فارغ کا. بهر حال دا حدیث مبارک یاد ساتي ک الفاظ نشي یادولې نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس دو نعمتونه داسې دي چې په دې کې ډېر خلک په تاوان کې دي یو صحت او یو فراغ. بس صحت دا نعمت وګڼه عظیم دې سرمایه نه ته پوره آخرت ګټلی شي خدای په راضي کولې شي دا الله رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې ځان ته ځای جوړول شي. مختم حدیث کتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عمر بیګازه جنت ته ننوتم نو یو جنتو باغې باندې لیکلی عمر ابن خطاب نه هغې سره خوا کې یو جینۍ وه هغې اودس کول دا هغه حورانې چې الله جل شانه وایي زه هغې ته دننوتم نو هغې باندې لیکلي و عمر دا د عمر کور دی خو زه دننه نه شوم ځکه چې ستا غیرت مې یاد شو ما یې ته غیرتي سړی یې شنې راته وایې چې زما کور ته دننه شوی ځکه چې دنیا کې دغسې ده د چا کور ته څوک دننه شي نو هغې باندې ځان وژني وایي زه ځکه دننه نه شوم. حضرت عمر رضی الله عنه سترګو کې اوښکې راغلې او ویې فرمایل عرض یې وکړو چې یا رسول الله فداک ابي و امي زما مور او پلار دې په تا باندې قرباني زه په تاسو غیرت کوم. نو مطلب دا دی چې دا ولې ځکه چې دې حضراتو خپل دنیا په وجه د خپل ژوند نه د خپل صحت نه د خپل فراغت نه کار غشته هغه ځای ځان ته هلته جوړ کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات ته او الله جل شانه خپل پیغمبر ته وښول او حضرت عمر رضی الله عنه حیات ته او مخکې نو ته الله جل شانه دا ځای جوړ کړی. دویم حدیث ته دا دویم حدیث کوئی بیا بس کو غم دغه څه دی. عن عمرو بن ميمون الأودي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظه حضرت عمرو بن ميمون رضی الله عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نصیحت کول نو دا وته فرمایل اغتنم خمسا قبل خمس پنځو سيزونه نه وړاندې 15 سيزونه غنیمت وګڼه
پنځو سیزونو نه مخکې پنځه سیزونه غنیمت وګڼه. شبابک قبل حرمک، ځواني د بوډاوالي نه مخکې. وصحتک قبل سقمک، روغ صحت روغتیا د بیماری نه مخکې. وغناک قبل فقرک، او غنا مالداری د فقر نه مخکې. وفراغک قبل شغلک، او زګارتیا د مشغولیت او مصروفیت نه مخکې. وحیاتک قبل موتک، او خپل ژوند غنیمت وګڼه د مرګ نه مخکې. دا پنځه سیزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي. صحتک قبل سقم، لومبی ورته وفرمایل شبابک قبل حمل، چې بوډا شي بیا به څه نشي کولی، ځوانۍ کې څه هر څه کولی شي، بوډا شي بیا به غواړئ لیکن بیا به نشي کولی، پې مې کار نه کوي، ګوډې مې کار نه کوي، جومات ته نشم تللی، ژبه مې تړتړۍ شوه، خبرې نشم کولی، دا نشم کولی دا نشم کولی، بیا به نشي کولی. او وصحتک قبل سقمک، روغ صحت د بیماری نه مخکې، بیمار شي بیا به نشي کولی. کله چې انسان په روغتیا کې نیک اعمال کوي، تهجد و تپاسی، اشراق کوي، چاشت کوي، او نور نیک کارونه کوي، جهاد کوي، عمرې ته ځي، حج ته ځي، اوس په خپو باندې معذوره شو، نشي تللی یا دا کارونه نشي کولی، نو الله جل شانه به د هغې صحت په بنیاد باندې په دې بیمارۍ کې مړ کوي. دا خو دلته په دنیا کې هم کېږي. نو الله پاک خو ډېر غیرتي بادشاه دی. تاسو خیال نه کوئ یو سړي د حکومت ملازمت 100 کاله مسلسل وکړو، نو چې کله هغه ریټایر شي نو بیا ورته څه ورکوي؟ پنشن ورته ورکوي. او پنشن د تنخوا نه کمي. او دلته کې چې کوم دی نو دا هماغه شان چې څنګه په روغتیا کې دا اعمال کول، هغسې اجر الله پاک په دې بیمارۍ کې ورکوي. اوس هغه عمل نشي کولی، هغه ورکوي. او بیا مخکې وفرمایل وغناک قبل فقرک، اوس د سره مال شته. غنا نه مراد هغه مالدارتیا نه ده چې کروڑونو روپۍ وسره. غنا نه مراد دا غني سړی هغه ته وایي چې د هغه ضرورتونه په اسانه پوره کړي. بینک کې یو روپۍ نشته، جیداد یې نشته، مارکیټ یې نشته، دکان یې نشته، ملازمت یې نشته، عہده او منصب یې نشته، تجارت یې نشته، بینک بیلنس یې نشته، لیکن وړې هم په کور کې شته، سبزي هم شته، دالونه هم شته، مسالې هم شته، کپړې هم شته، بیزار هم شته، دا ټول څیزونه میسر دي. غنا ده بالکل د اولاد د ښځې او د بچو د طرف نه دی فارغ دی. قبل فقرک، دا غنیمت وګڼه د فقر نه مخکې. کیدای شي په تا باندې داسې حالت راشي چې فقیر شي، بیا به محتاج یې. نو چې محتاج نو فقر کله کله قاد الفقر ان یفضي الى الکفر، کبھی فقر اس حالت تک انسان کو پہنچا دیتا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. ډېر خلک داسې دي چې د هغه حاجتونه نښتي، نو دی بیا د خولې نه کاوا کې روزي ګډې وډې د الله په باره کې، د الله د پیغمبر باره کې، د دین اسلام په باره کې، او دی کفر ته وځي. الله پاک باندې داسې حالت نه وځي چې کله غنا وه هغه ټایم کې اعمال وکړه، چې فقیر شوې اوس به کول نه شي، کله به یو پله کله بل پله منډې وایي. وفراغ قبل شغلک، او خپل اوزګارتیا فراغ د مشغولیت نه مخکې غنیمت وګڼه. د دې تفصیل تیر شو. وحیاتک قبل موتک، او خپل ژوند د مرګ نه مخکې چې مړ شي سړی بیا هېڅ نشي کولی. کافر به دغه وایي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. دا کافر به وایي چې مونږ مسلمان وای څنګه به ښه وه. او الله پاک ته به وایي چې مونږ واپس که، مونږ ځو اوس اعمال کوو، ایمان راړو، مزونه کوو، بیا راځو. الله جل شانه ورته فرمایي بیا واپس کېدل نشته. د سړی مړ شي بیا هېڅ نشي کولی، قبر ته لاړ شي، مونځ د جنازې کېږي، صفونه پې جوړ دي، ضرورت دته دی، دی نشي کولی په خپله، بل ورته دعا غواړي، بیا تلاوت نشي کولی، بیا مونځ نشي کولی، بیا خیرات نشي کولی، بیا یو کار نشي کولی. وحیاتک قبل موتک. نو دا 5 چیزونه رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو. وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو. وغناک قبل فقرک، اور فقر سے پہلے غنا کو. وفراغ قبل شغلک، اور مصروفیت اور مشغولیت سے قبل فراغ کو کہ آپ فارغ ہیں. وحیاتک قبل موتک، اور موت سے پہلے اپنی حیات کو. الحمدللہ. یا الله ته زموږ ګناه معاف کړي. مولای کریم زموږ د ظاهر او د باطن اصلاح وفرمایي. یا الله د دې نعمتونو قدر کوونکي مونږ جوړ کړي.
د دې ژوند د روغ صحت د ځوانۍ قدر کوونکي مونږه جوړ کړي. مولای کریم مونږ ته هدایت نصیب کړي، مونږ د سر د ویښتو نه ونیسي، په سمه لار مو روان کړي. یا الله د هغه کارونو د هغه خبرو اترو توفیق راکړي چې ته پرې راضي کېږي، د هغه کار او عمل او قول نه مو ساتي چې ته پرې ناراضه کېږي. مولای کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو پوهه او په دې باندې عمل نصیب کړي. د خپل کلام پاک په کثرت سره تلاوت او د هغې پوهې او په هغې عمل نصیب کړي. یا الله د هرې فتنې نه او د دجال له فتنو نه مونږ وساتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.